والسلام امتیان د نبی علیہ السلام نو وړاندې خلک بنی اسرائیلو کې یو کس دی داسې کس ته چې د خلکو په نظر کې انتهایی ګناهګار څومره چې عمر دی دومره ګناهونه کړي خلکو یې چې دنه به کله خلاصي چې کله مړ شو یو ډیران باندې گزار کو خلکو چې دی به څوک خښي په ده باندې مونږ څه الله رب عزت موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې لاړ شه پلان کې ځکه یو بنده پروت دی او په خپل نبوت په دې لاسو باندې ولا غسل ورکا او په دغه لاسو باندې هغه کفن دفن ورکا او بهترین اسلامي طریقې سره هغه مدفون کا چې کله دا عمل موسی علیه السلام کو بیا الله رب عزت دربار کې عرض کړ یا الہ دا دومره ماتم پته و چې دا بدبخت انسان دی الہ العالمین ته خو علیم بذات صدور تا ته پته ده چې دا بدبخت انسان دا غي باوجود د دل دا دومره لوی عزت ولې ورکو دا دومره لوی عزت د نبوت په لاسونو باندې داغه کفن دفن شو جنازو شو دا دومره عزت دی ولې ورک و عزت مې زکه ورکو چې دا داسې انسان و اذا نشرت تورات کله چې بده تورات کولاو ونظر على اسمه محمد صلی الله علیه وسلم على اسم محمد چې کله به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نوم باندې به نظر ولګید نو فقبله دغه نوم به خپل ويدعو على عينيه او بیا په سترګو باندې کېو او د دین رسو به وصلی علیه بیا په د باندې درود وي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې به درود وي دا درې اعمال ماته داسې محبوب شو چې دله ما درې انعامونه مې ولا ورکو درې بدلی مې ولا ورکو د دې د برکت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نوم چې ولید هغه به خپل کو په سترګو به کې خو بیا په درود وي دا اعمال به کول نو د اولنی عمل په بدله کې شکرت له ما د شکریا ادا او د دویم عمل په بدله کې چې پستر ګو باندې بیا کې خود الله سونه د دې په بدله کې ما د ټول ګناهونه وبخل ټول ګناهونه د دې په بدله کې ما او چې بیا په نبی له سلام باندې درود وي د دې په بدله کې ما د جنت ور کړې ده د درود په برکت کې جنت په ور کړې او په جنت کې می داویا او حور سره داغه نکام تړل سبحان الله نو چې بنی اسرائیلو کې یو کس ګناهګار هغه ته الله جل مجده د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په درود باندې داسې مقام او مرتبه ورکړي نو خپل امتی چې په نبی رسول الله باندې درود هغه ته کوم مقام نه ورکړي داسې یو قطعی القبول عبادت دی داسې د اعمالو کې یو خاص اهمیت لرونکې عبادت دی ځکه خو الله رب عزت موږ ته امر کړی حکم پې کړی سنت هم د الله رب عزت دی او حکم هم د الله رب عزت سنت الهیم دی او حکم الهیم دی یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو صلوا علیه وسلموا تسلیما په حضور مبارک باندې درود وایي په درود ویلو سره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم داس یو ذات دی چې د دې د برکت دنیوي مصیبتونه تکالیف چې دي نو دام ختمي سفیان ثوری رحمه الله یو واقعه را نقل کړي القول البدیع کې امام سخاوي رحم الله دا واقعه راغسته دی مبارک فرمایي وای زه حج لاړم او حج دوران کې ګورم یو سړی دی او چې قدم اخلي درود وای قدم چوتې درود وای هر ځای کې وګرځیدم یو څو خبرې مې نوٹ کړې مې کاته هر ځای کې درود وای ورته مې وی چې دلته کې د هر یو ځای چې نو هغه د درود لپاره نه دی دا جدا جدا مواضع دي مینا د عرفات ته او د صفا د مروه د طواف ته په دې هر ځای کې خپل خپل کلمات دي ته په هر ځای کې درود وای جماعت چې مانه قلار شه د دې شاته یو لوی غټه فلسفه پرته ده یو لوی واقعه ده او مال هغه ډیر اهمیت راکړي ځکه په هر ځای کې درود وایم د هر شي لپاره دا عمل چې دی دا درود ویل چې دی نو دا ډیر بهترین یو څه دی ځکه دا درود وایم ورته چې تاسو واقعیا دا چې زه پلار په سفر باندې روانو پلار مې نه جوړو بیمارو کوفی ته ورسېدو الته کې هغه وفات شو پلار مې وفات شو دغه کس وته وایي سفیان ثوری ته وایي هغه وفات شو چې وفات شو ما د سر ته وکاته نو بیا دوه قسم روایت دی په دې ځای کې یو قاضي ابو یوسف یو روایت را نقل کړی هغه وایي چې دغه انسان دا سر چې دی نو دا مسخ شو سر د خر په شان شو کس وایي چې زما د پلار دا سر چې دی دا د خر په شان او القول البدیع کې امام سخاوي رحم الله چې را نقل کړي نو په دې روایت کې داسې دي چې دا مخ تور شو تک تور شو مخ او دا خېټه راو پړ چې د دومره لوی
دی وایي چې زه ما پې کپړه واچوله او ډېر سخت خفګان کې چې اوس چاته خودی هم نشم چاته داسې هم نشی ویلی چې راشي جنازه وکړه په ډېر خفګان کې یم په دې خفګان کې او پر کالۍ کې ورغلم حضور اکرم صلی الله علیه وسلم راغی نبی علیه صلات وسلام راغی او دا کپړې ته لرې کړه په دې مخ ولم لاس راښ کړو په ګېډې مو لاس راښ کړو وایي مخې د 14 د سپوږمۍ نه زیات روښانه شو او دا ګېډې هم په خپل حال باندې برابر شوه او بیا ما ته وویل چې هذا ابوکه دا ستا پلار دی یاکل الربا دا کار ورسره ځکه شوی چې د سود خور ده د سودخور سود به کوم نو د سود د خوړلو په وجه باندې دا عمل سره شوی خو دکې یو عمل بل موجود و هغه ده چې ده په ورځ او شپه کې 100 کرته په ما باندې درود وي او ما ته فرشتې راغلي نبی علیہ السلام فرمایي چې ستاسو اعمال ما ته وړاندې کېږي ان کان خیرا فحمدت الله که ستاسو اعمال غوره نو زه د خدای پاک حمد ادا کوم شکریه ادا کوم او که ستاسو اعمال هغه بد وي نو زه بیا ستاسو دپاره مغفرت غواړم نو ما ته فرشتو وي چې ستا یو امتي وفات شوی دی او داسې امتي دی وفات شوی دی چې په تا باندې به درود وي 100 کرته به په تا باندې درود وي نو ما باندې چې کله فرشتو دا عمل را وړاندې کړو نو ما د ده لپاره مغفرت دعاګانې وغوښتې نو د دې د وجې نه زما د دې درود د برکته چې ده به دا عمل کو درود شریف به وي د دغه درود د برکته الله رب عزت د دا ټول ګناهونه دا سود د هر څه معاف وګرځو او دې چې ټول ګناهونه چې دی نو هغه معاف شو ځکه د دا مخ چې نن تا ته ښکاري دا ځکه د 14 سپوږمۍ په شان نو د مخ رڼایي پرې راغله هغه دنیوي چې کم خلکو د وجې نه به دی شرمېده چاته یې ښودی نه شو د درود د برکته هغه مصیبت یې ختم شو نو سفیان ثوري ته وایي چې دومره لوی عمل شوی دی دومره یو لوی داسې عمل شوی دی چې زما په سوچ او تصور کې نه نو د هغې د برکت د هغې نه وروسته ما ته پته لګېدله چې هر یو عمل چې دی نو د هغې دپاره سر د هغې دپاره اصل چې دی نو په نبي اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف دی ځکه په دې حج له راغلی ما ځکه قدم چتوم او که قدم اږدمه خو په نبي علیه السلام باندې درود ویم زما دا یقین دی چې دغه یو عمل چې دی نو دا به زما دپاره د بخشش ذریعه ګرځي عرض مې دا دی چې الله جل مجده فرمایلی دي چې ای مؤمنانو په نبي اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي په نبی علیه السلام درود وایي ابراهیم مدني دا د امام شافعي دو اولینو تلامذو نه دی د اولینو شاګردانو نه دی لوی شاګرد دی دی مبارک فرمایي وایي ما امام شافعي چې دی په خوب کې ولیدو او ورته مې او هغه د مې تپوس وکړو چې الله جل مجدود سره څه معامله وکړه وایي ډېر په عزت باندې جنت ته داخل کړم ډېر په شرافت باندې جنت ته داخل کړم ورته وایي چې د دې لپاره دلیل څه دی عرض د څه د وجې نه داسې عزت در خدای درکړو جنت ته داخل کړی وایي وجه دا ده چې ما به په نبي اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود وي د دغه درود د برکت خدای پاک جنت ته داخل کړی ګورئ د مذهب امام شافعي حدیث کې ورته اشاره شوې ده مشرقونه مغربونه به د علم نه ډک کړي هغه امام شافعي رحم الله د هغې باوجود دی وایي چې زه جنت ته صرف په درود باندې لاړم په درود شریف باندې زه جنت ته داخل شوم بیا مې ورته عرض وکړو چې دا کوم درود دی چې په هغې باندې جنت ته داخل شو هغه دا دی چې اللهم صل علی محمد کل ما ذکره الذاکرون وکل ما غفل عن ذکره الغافلون وایي دا درود مې وي د دې درود د برکته الله رب عزت ډېر په عزت باندې ډېر په احترام باندې زه جنت ته داخل کړم عرض مې دا دی چې مسلمانانو په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دا د خپل زندګۍ دا معمول وګرځوئ او ځان ته یو عادت مخصوص کوي چې زه به خامخا په ورځ کې په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې په دومره عادت کې درود وایم دا به انشاءالله زمونږ د دنیا او د آخرت د دواړو ګټئ الله رب عزت موږ او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم